السلام علیکم. پاکستان چې د خزانو نه مالامال ملک دی او په هغې کې هر قسمه معدنیات شته، خزانې دي پکې، خو بدقسمتي دا ده چې زموږ عوامو ته د هغې فایده نه رسي او د هغې یو بنیادي وجه دا ده چې نااهل حکمرانان موي او یا حقیقي نمایندګان نه وي. پولیټیکل انجینیرینګ وشي، خپل ډمي لیډران راچود شي هغه په حکومت کې او د هغوی بې اختیاره حکومت وي. په اوړي کې کو تاسو خیالي د بجلی بحراني او په ژمي کې د ګیس بحران دی. ګیس په پاکستان کې ښه په وافر مقدار کې دی. بیا زموږ په صوبې سره خصوصي ډیره دشمني روانه ده. د پاکستان کې خو ټوټل د ګیس د تفصیل به وروسته ویمه، د زموږ د خپلې صوبې روزانه پیداوار چې دی تقریبا 400 میلیون کیوبیک فوټ ګیس روزانه زموږ صوبه پیدا کوي او ضرورت مو دی صرف 380 میلیون کیوبیک فوټ روزانه. 20 میلیونه کیوبیک فوټ ګیس زموږ سره سیوایی روزانه دی. خو بدقسمتي څه ده چې سی ان جی بندې دي او سی ان جی سټیشنو د بندېدو نه باوجود په کورونو کې د ګیس بحران دی. او سی ان جی څوک استعمالي؟ زما او ستا غونته غریب سړی استعمالي. مالدار سړی خو لینډ کروزر ودري او د پټرول او ډیزلو نه یې ډک کړي. او زموږ سره چې پیسې نه نو موږ سیده ګیس سټیشن ته ځو، هغه هم راته یو میاشت وشوه چې بند کړی دی. دویمه خبره دا ده چې د آئین په آرټیکل 158 کې دا ویلي دي چې د کم ځای نه څه شي راوځي اولنی حق پې د هغې لوکل خلکو دی. نو زموږ د صوبې ګیس چې دی یا زموږ د صوبې بجلي چې ده اول تی موږ له پوره کې بیا نور پاکستان له ورکوي. دغسې د 18 ترمیم کې هم دا صوبو له دا اختیار ورکړی چې کم شی په کومه صوبه کې راوځي اول به ترې هغه پوره کوي. نو چې زموږ 400 میلیون کیوبیک فوټ ګیس روزانه پیدا کیږي او ډیمانډ مو 380 میلیون کیوبیک فوټ دی، نو بیا ولې موږ ته کمې دی؟ دا یو ډېر اهم سوال دی. 18 ترمیم کې هم دا حق ورکړی چې اول به صوبه خپل ضرورت پوره کوي، بیا به مخکې نور صوبو ته ورکړي کی. د دې نه باوجود یو بل ډرامه ډېره اهم روانه ده او هغه دا ده چې کو تاسو وګورئ نو د ګیس بیلونه څه انتها ته ورسول. کمرشل بیلونه خو په دې دغه باندې 300% نه سیوا کړه. نو په هوټلو کې یا څه پخلی چې کې یا سره بیا مهنګایي راشي، غریب سړی چې لاړ شي چې یاره زه دلته کې څه چای روټۍ وکړمه اب ورته ښه ګرانه میلاویږي. هوټل اسوسییشن والا په هړتال دی او کورونو ته یو ډیر عجیبه سلیب ورکړی. سلیب چې تو ګورې نو ته به حیران شي. ما کتو چې ته د سوین صدرن ګیس 90 یونټ د ګیس استعمال کې نو تا پسې به بل راځي 1310 روپۍ، او چې ته 91 یونټ کې یو یونټ د 90 نه سیوا کو بیا ستا بل دی 4053 روپۍ. لکه د 90 یونټ 1300 او کو 91 سي لکه 91 شو یو یونټ د سیوا کو نو بیا د 4053. اوس به سړی دوربین په لاس خپل میټر ته ناسي چې د 90 نه سیوا نشي کنه د 1300 نه مې بل 4053 ته خیږي. څه عجیبه د ډرامو سلیبونه دي. که یو ګیس دی او بیا په 10 ګنا په مونږ باندې لکه چې 90 یونټ په 1300 شو او 91 یونټ 4000 نو دا یو یونټ بیا په مونږ باندې په 3000 روپۍ خرڅي. ډېر عجیبه کار دی، څه ډېر عجیبه. او دوی په خپل هم نه پوه چې دا موږ څه کوو، خو یو ترتیب یې جوړ کړی دی چې عوام به په څه طریقه تنګو لوټ کوو به، ځکه چې دغه اشرافیه ته د هغوی خرچو ته د هغوی پروټوکول ته د هغوی له سبسډیز له پیسې میلاو شي او د عوامو نه سرمن وباسي. امید لرم تاسو به د ګیس په دې بحران پوه شوي یې. زموږ د صوبې حق دی او موږ له نه راکوي. دلته خلک په تکلیف کې دي او ګرانې را باندې خرڅوي. نو دا ویډیو ډیره شیر کې، کمنټ پیو کې او سوچ پیو کې. په سوچ کې څه ګناه نشته.